چې همیشه مونځ پرېږدي او د هغه دغه طریقه وي، نو په دې باندې به جنازه نه کوئ. یا الله خیر. او ویډیو راسره وګورئ، د مولانا صاحب د خولې نه واورئ که نه، چې د مولانا صاحب د خولې نه جدا خوند کوي او جدا مزه یي د مولانا صاحب د خولې نه چې واورئ. نو ویډیو به راسره مکمل ګورئ او د مولانا صاحب ته په کمنټ کې ضرور ماشاءالله ولیکئ، ځکه چې مسلمانان یو نن سبا دا حالات زمونږ په دې خلکو کې ډېر زیات موجود دی، خاص کر نوجوانانو کې. نو ویډیو به راسره کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي، دا د ده طریقه ده او دی مړ شو، نو په ده باندې به جنازه نه کړي، دی به لمبې نه، دی به کفن کې نه، دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه ښخي او د دې دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي. ویډیو هم وکتله. خوږو ملګرو، نن سبا که تاسو سوچ وکئ زمونږ د اوسني دور ته، نو زمونږ په دې اوسني دور کې ډېر زیات خلک څه سوچ کوي چې په هغه دنیا به ورسره ګورو او د مونځ څه کوي پرېږدي، وایي دا به په دې ماښام به وکړو، مازدیګر مونځ ماښام تاړي. نو ډېر د افسوس مقام دی چې الله پاک موږ له په دین کې دا 5 مونځونه راکړلي او په دې کې پوټی رعایت نشته چې تاسو پکې رعایت نه کوئ او تاسو به دا مونځونه مکمل کوئ 5 واړه. نو موږ له هم پکار دی چې د الله رب العزت موږ ته کومه دین ښودلی دی، نو پکار دی چې موږ په دغه دین باندې لاړ شو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې لاړ شو، نو موږ به هم دا دنیا ښه وي. لیکن موږ نن د مونځ اهتمام پرېښی دی، د دې وجې نه زموږ الله پاک زموږ سوالونه نه قبلوي. څنګه چې د مولانا صاحب خبره مو واورېده، وایي په هغه باندې به جنازه نه کوئ او هغه به د مسلمانانو په هدیره کې هم نه ښخوئ. نو ډېر د افسوس مقام دی چې زموږ مسلمانۍ دې طرف ته اوس راورسېده چې موږ مونځ له دومره توجه اوس نه ورکوو. موږ له پکار ده چې د مونځ له ډېره زیاته توجه ورکوو او د قرآن شریف تلاوت کوو، ځکه چې د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. نو د یو څو ورځې ژوند باندې ملګرو چې موږ د خپل دین په طریقو باندې لاړ شو، موږ ته دین چې کومه ویل دي اوس پرې خلک ریسرچ کوي، لیکن هغه رښتیا کېږي. ولې چې موږ ته مخکې الله رب العزت قرآن شریف را لېږلی دی، په هغه کې ویل دي، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته هم ویلي دي، هغه په طریقو موږ له تلل غواړي، نو موږ به دا زندګي هم ښه وي او هغه زندګي به هم ښه وي. ځکه هېڅ پته نه لګي که ماښام موږ اوده شو، سهار راپاڅو، کېدای شي چې سترګې په قبر کې غړېدل وي. داسې نه یې ویل چې په هغه دنیا به ورسره ګورو، په هغه دنیا ته هېڅ هم نه شي کولی. تاله یې مهلت درکړی، لکه څنګه چې د سکول امتحان یې تاله یو ټایم درکړی، د هغه ټایم نه وروسته بیا ته امتحان نه شي ورکولی. نو دا هم دنیا موږ له امتحان دی، خو الله رب العزت موږ له څه کړي، سوالونه موږ له راکړي دي. موږ له وایي تاسو په خپله اوس څه کوئ، حل کوئ، تاسو اوس په خپله په دې طریقو باندې ځئ، نو دغه ستاسو سوالونه دي او جوابونه هم دي. نو تاسو به جنت ته ځئ، نو تاسو چې ښه کار کوئ نو تاسو به جنت ته ځئ، او که تاسو دا کار کوئ نو تاسو به جهنم ته ځئ. نو موږ له پکار دی چې ښه کارونه وکړو، د یو څو ورځې ژوند دی ښه یې تېر کړو د یو بل سره، بغض کینې دا څیزونه د یو بل نه لرې کړو، بس په یو بل الزام او دا غیبتونه دا څیزونه مه کوئ. په ژوند کې هېڅ پته نه لګي چې کله مرو او دا نیکۍ داسې سوځي. نن سبا زمونږ دا ډېره غټه مسله ده د مونځونو، دا ځکه چې که څوک مونځونو ته نه پاسي، نوجوان مونځ ته نه پاسي، مونځ نه کوي، که بل کار ونه کړي په کور کې، وایي روټۍ دله نه در کومه، که چا مونځ ونه کړو په هغه باندې دومره پابندي نشته. نو نن ډېر د افسوس مقام دی زمونږ مور پلار لپاره، ځکه چې دوی خپل بچو ته هېڅ نه وایي که کار نه کوي د کور نه وشړئ. لیکن دا خبره یې چېرته ونه کړه چې یو کس مونځ نه کوي تاسو د کور نه ولې نه شړئ، ولې ورته جنګ نه کوئ. نو ډېر د افسوس مقام دی. زه په دې وجه ما یو څو خبرې وکړې، خو دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر کړئ چې دې خلکو ته ورسي. نن سبا په زمونږ په دې